اوکې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم سید ولی الله شاه، علم انډسټریز جرنلیسټ. یو افسوسناک خبر چې زمونږ د ټولو ایم پی ای سابق ایکسایز منسټر او اوسنی ایم پی ای میا جمشید الدین کاکا خیل صاحب د کرونا نه وفات شو. د هغوی جنازه نن 2:30 بجې به په زیارت کاکا صاحب کې ادا کیږي. 6 بجې مخکې ټیم و، اوس هغه ټیم چینج شو. د میا صاحب چې دا ډېر غریب پرور انسان و. میا صاحب د غریبانانو په زړونو کې اوسېدو. د میا صاحب یو غټه خوبي دا وه چې د ده حجره به روزانه کلاوېده، دی به ناست و پکې. د ده د منسټرۍ په دور کې به هم دی 2 ورځې د منګلو د بت پر ورځ په کمیټۍ کې کېناستو، د غریبانانو مسایل به یې اورېده. بله غټه خوبي دا وه چې ده ته څوک هم راغلی، ده به له دستخط کولو، ده به له کار کولو، ده ته دا تپوس نه کولو چې ته زما د حلقې یې او که نه. د دې 15 ورځې مخکې دی په د کرونا لګېدلی او د اسلام آباد کې په کلثوم هسپتال کې دی زیر علاج و. د دې نه مخکې زوی ته عمر ته هم شی و، هغه خدای پاک جوړ کړو، خدای دې ورته ډېر صحت ورکړي. او میا صاحب په دې کرونا په دې دور کې د خدمت د خلکو د خدمت جذبه ده نه ده پرېښې، دی به خلکو سره میلاوېدو، اجتماعاتو ته به تلو او ډېر وی به زما په خدای باندې یقین دی. دغه اخیري څو خبرې یې ما سره په یو بي ایل بینک کې شوې وې او دې نه مخکې روژه کې مې یو ملاقات شوی و. نو خدای پاک دې ورته هغه جان خشتګي جنت فردوس دې خدای پاک ورکي. او یقینا چې د نوښار غریب عوام، نور نه خبره نه کومه، خو کم از کم غریب عوام چې کم دی هغه د یو لوی مشر نه محرومه پاتې شو، ځکه چې ده ته به تله او دله به یې په زور، په جنګ، په شور، په زور به یې ترې کار اخیستو، ما ته دا کار وکړه، ده به م وله خاندل او خوشطبي به یې هم کوله. نو بس اوس د هغه غریبانانو هکه دعاګانې به ده ته اوس پکارېږي. او یقینا چې په نوښار کې د خدای پاک د یو ډېر مشر کمی محسوس شو، داسې د خدای پاک نور مشران پیدا کړي چې کم از کم د غریبانانو هغه آواز اوري. له واحکین ته د خدای پاک ډېر صبر جمیل ورکړي.